محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د صلات الحاجت صرف 4 رکعت نفل دی په دې طریقه باندې تاسو کوئ انشاءالله العزیز 100% ګارنټي در کوم چې ستاسو کار به لازماً کیږي که چېرته تاسو دا لمونځ وکړو ستاسو کار ونه شو ماته به کمنټ کې ووایئ چې یاره کار ونه شو او څومره کسان چې دا وظیفه ګوري دا ویډیو ګوري په دې وظیفې باندې عمل کوي د ټولو ته اجازت شته دی او په کمنټ کې د الله پاک نوم ولیکئ الله 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 ولیکئ انشاءالله العزیز تاسو به کامل مکمل اجازت دا میلاویږي محترم مسلمانانو که چا څومره حاجات وي که چا څومره مشکلات وي د حاجتونو پوره کېدو وظیفه ده د مشکلاتو د ختمېدو وظیفه ده هر قسمه د انسان ضرورت وي هر قسمه د انسان حاجت وي انشاءالله العزیز په ژوند کې د یو ځل دا وظیفه وکړي الله پاک به د انسان تمام بندې لارې دا به کولاو کړي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته عجیبه او ډیره زیاته ناشنا ده یاد ساتئ محترمو د چا کو څومره لوی نه لوی حاجت وي د چا کو څومره ناممکن حاجت وي او دا وظیفه وکړي دا 4 رکعت نفل په دې ښودل شوې طریقه وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د انسان تمام حاجات پوره کړي یاد ساتئ محترمو ذکر درکول زما کار دی او دغه رنګې وظیفه که درکول زما کار دی خو په الله پاک باندې منل الله پاک ته زاری کول مانځه کې توجه دهان دا به ستاسو کار دی یاد ساتئ چې ما د پرون یو سړی ویلي چې ما د ماسپښینې فرض دا ما 3-4 پیرې دا وکړل خو مزه یې نه کوله بیا داسې وشو چې 5م ځل چې کله ما فرض کول نو ما مکمل نیت وکړو مکمل یقین مو ساتو چې دا پیره چې کم 4 رکعته کوم فرض د ماسپښینې په دې کې به سوچ نه کوم وایي په لومړي ځل مې نیت وتړو وایي منځ کې خیالات بل سره په 2مه پیره بیا بل شان خیالات په 3مه پیره بیا نو ما وایي نن چې زه لمونځ کوم د ماسپښینې نه بلکل د خیالاتو نه پاک لمونځ وکوم و 5م ځل باندې زه کامیاب شم ما چې کله لمونځ وکړو سلام وګرځو نو دی وایي چې زه دومره مطمئن وم دومره خوشحاله وم زړه ته مې سکون و چې داسې لمونځ ما چېرته هم نه و کړی نو تاسو ته مې محترمو چې تاسو دا وظیفه د 4 رکعته نفل په دې ترتیب وکئ چې یو سوچ دله د بار نه رانه شي صرف ستا لمونځ وي او ته بس ترتیب به دا وي چې کله ودرېږي نعوذ بالله بسم الله ووایه او دغه رنګې په مانځه کې سوچو بل خوا دې لاړ نه شي د هغې ترتیب به دا وي چې تاسو الفاظو ته خیال کوئ که څوک معنا باندې پوهېږي نو معنا ته خیال کوئ انشاءالله العزیز ستا سوچ به اخوا دېخوا دا به نه ځي محترم وظیفه ډېره زیاته ناشنا ده ډېره زیاته عجیبه ده او د هغې نه مخکې د دې وظیفې یوه کارګزاري واورئ یو سړی و هغه ډېر زیات بیمار و دومره بیمار و چې د کټ نه پاڅېدی نه شو یو ډېر زیات لوی عالم دی هغه وایي چې یاره ما ته چا وویلي چې پلانکی بیمار دی وایي زه چې کله ور ورسېدم کور خواته نو دروازې سره ما محسوس کړه چې دننه زنانه دا جاړي او هغوی چغې وایي مطلب دا چې سړی دومره ډېر زیات بیمار و چې هغوی جاړي او د هغوی د جړا د اواز بار اورېدلی شوله وایي ما وویلې چې یاره ما ته داسې ځای وښایه په دې کلي کې یا مطلب اجره را یا په کور کې داسې کمره ما ته راکئ چې زه په دې کمره کې صرف یو 4 رکعته نفل وکړم صلات حاجت نه بل کوم 4 رکعته صرف او دغه زنانه لږ سایډ ټکه وایي ما کله نیت وتړو او 4 رکعته نفل نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې زیر وخت پر رضا د خدای ها سوره تعالی را محمد کعبه شریف پلور کو الله اکبر نو چې کله ما نیت وتړو
ما ثناوي ویله، د هغې نه بعد اعوذ بالله بسم الله، بیا سورة الفاتحه مې ویله، بیا مې د هغې نه بعد 3 پیرې آیت الکرسی ویله، الله لا اله الا هو الحي القیوم، دا مکمل آیت دا ما 3 پیرې ویلې. بیا د هغې نه بعد په 2م رکعت کې ما د سورة فاتحې نه بعد قل هو الله احد دا مې 3 پیرې ویلې. بیا مې قاعده وکړله او بیا په 3م رکعت کې د سورة الفاتحې نه بعد سورة الفلق قل اعوذ برب الفلق مکمل سورت دا مې 3 پیرې ویلې. او دغه رنګې په 4م رکعت کې د سورة فاتحې نه بعد ما 3 پیرې سورة الناس ویلې قل اعوذ برب الناس. تعلیم فرمایي چې کله ما سلام وکړه د هغې نه بعد ما دعا وکړې الله پاک دا پلانکی سړی ټیک کړي. دا موږ مې دې لپاره وکړو چې دله صحت ورکړي، روغ صحت ورکړي، خپل بچو ته روغ کړي. او چې کله ما سلام وګرځه ما دعا وکړله او رالمه ته ته ما آواز وکړې وایي پلانکیه وایي دا نیغ د کډه راپاڅېده، نیغ د کډ نه راپاڅېده او کېناستو وایي څه وی وایي دومره د کور هلکه دومره ملګري زه به خپل دومره حیران شم چې دومره پاور پر دومره ناشنا وظیفه ده. یو قسم لا د الله پاک د قدرت د خزانو نه یو خزانه ده، مس یې نه کوي، ضایع نه کوي. کوشش وکړئ دا وظیفه وکړئ، انشاءالله کامیابي به راستاسو وي. نو امید کوم چې تاسو په وظیفې باندې پوه شوي یئ. ترتیب او طریقه کار داسې دی چې تاسو به 4 رکعته نفل صلات حاجت نیت به وتړئ. په لومبي رکعت کې د سورة الفاتحې نه بعد 3 پیرې آیت الکرسی، دغه رنګې په 2م رکعت کې د سورة فاتحې نه بعد سورة الاخلاص، دغه رنګې په 3م رکعت کې د سورة فاتحې نه بعد سورة الفلق، په 4م رکعت کې د سورة الفاتحې نه بعد سورة الناس. د تاسو 3 پیرې د ټول سورتونه ووایئ. انشاءالله العزیز چې سم مسله وي، سم حاجت وي، سم پریشانی وي، الله پاک به ضرور محترم دا ختموي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.